عبدالله رضی الله تعالی عنہ خپل بچی ته ویلي چې زما بچیه زه ډېر په څه حالت کې یم دومره سخته په ما روانه ده ګویا چې یو غر په ما باندې دا راپروت دی دومره سخته په ما روانه ده چې زما ساه د ستنې په سوري کې روانه ده سخته په ما باندې روانه ده چې د غنو ډکه څانګه زما وجود ته داخله شوې ده او د بله طرف نه سړی دا راښکاږي زما محترمو دې سختې سره زما ستا مخامخ ژوند ډېر مختصر دی یو وخت به داسې اعلان کېږي چې هغه پلانکې د پلانکې زوی چې دلته یې ژوند کو بېګا د ما سره ناست و نن د دنیا نه رخصت شو وفات شو دا اعلان قسم په الله که زمونږ د زړه په تخته لیکلی شوی که دا لیکلی شوی وی عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګ په دنیا شته او تلا خان دی قسم په الله که زمونږ په خوله باندې خندا راغلی وي که زمونږ په زړه په تختو باندې د مرګ حقیقي الفاظ لیکلی شوی وي او زمونږ ایمان وي چې مونږ به مرو د الله مخې ته به ورځو والله که د خپل خواهش موافق مونږ ژوند تېر کړی وي والله که په دې دنیا کې مونږ خپل رب ناراضه کړی وي والله که د هغه الله نافرمانۍ نه مونږ کړی وي زما د الله په ذات قسم وي که د محمد رسول الله په سنتو مونږ فوټبال کړی وي خو دا خبره زمونږ د زړه ته نه ننوځي زما محترمو دا یاد وساتئ دا حتمي فیصله ده موږ څومره خپل خپلوان چې په هغې کې مشران مو کشران مو سپین ږیري مو ماشومان مو دغه شانتې ځوانان مو په خپلو لاسونو قبرونو ته موږ ونه سپارل دا عین یقین نه دی په خپلو لاسونو باندې چې ګوري یو کله قبر ته کته کوو کله مشر کته کوو کله کشر کته کوو کله همزونه دې قبر ته کته کوو دا مشر او کشر چې زما او ستا نه روان دی قسم په الله دا مرګ مونږ ته پیغام راکوي چې سپین ږیریه ته په دې ونه غولېږي چې زما لا وخت شته ځوانه د ځوانۍ په ناشه باندې ونه غولېږي ماشومه ته دې اوږدو امیدونو باندې ونه غولېږي مرګ په هېڅ چا اسره نه کوي دې ته نه ګوري چې یاره ته په غم کې راګیرې زه خیر دی خوشحالي به در باندې لا شپې به راشم یا ته په خوشحالۍ کې خیر دی دا خوشحالي تېره که یا ته په مصیبت کې دا مصیبت به در باندې ختم شي بیا به راشم نه الله وایي چې کوم وخت ستا دپاره مقرر شوی نه ته یو سیکنډ یو منټ لیټ کېدی شي او نه ته مخکې کېدی شي حتمي فیصله الله کړې ده کل نفس ذائقة الموت هر ساه راښکونکی شی به د مرګ د ترخه ذایقه سکي زما استاد ذهن دا دی مرګ ویلی کېږي سترګې پټول زما محترمو د دې مرګ بره ډېر تریخه ذایقه ده ډېره ترخه ذایقه لري ګورې دا خو په منبر بیانول اسان دي خو که چېرته ذوالقدن کې مړو خبرې کولې او د ذوالقدن حالت یې درته ویلې بیا به تاسو یقین کړی وی چې د مرګ څنګه ترخه ذایقه ده صحابه کرام نیکان خلک وو نو هر وخت به سوچ د دې خبرې کوو ان قلوب الابرار معلقه بالخواتیم ځکه د نیکانو خلکو سره د خپلو خاتمو فکري چې یاره زه به څنګه د الله مخې ته ورځم ما نه به په کوم حالت کې ساه وځي زه به په کوم شکل او صورت د الله مخې ته پیش کېږم